رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن لله لله يعفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله لي لختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن помоги يا رحمن мою душу успокой и наполни сердце мне помоги учить Коран يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والله لعين كريم يمر أجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوم یا یو ځلې بیا مدرسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی ګلان ته رکو شوی وو د بارنا ایمویا د کوټلی ګلان او ایمویا د صدیقانی کلی فیملی او د مدرسې د پورا لکه د صدقې او د خیرات بندوباس کړی دی ان شاء الله تاسو سره به کمپلیټ ویډیو شیر کوو او هغه فیملی او د داوا ریکویسټ هم کړی او موږ ته لکه دام یلی چې د قرآن شریف د خاتم د تلاوت اهتمام مو شي نو بس په مدرسه کې موجود یو او دوته چې کوم ضرورت وو د مدرسې د فود راشن نو هغه ایمو یې د کوټلی کلان او ایمو یې صدیقانی کلی فیملی او په تعاون سره د انګلند نه او د بلپاس نه نو مدد شوی دی ان شاء الله به تفصیل د سره شیر کوو کوم راشن چې د تر غلې ده او د صدیقانی کلی فیملی چې کوم د مدرسې د ماشومانو د پوره د خوراک د پوره د غوښې او د سالن بندوباس هم کړی دی اب هم تاسو سره لکه ویډیو کې شیر کوو کوم چې هغې ته لکه ضرورت وو ورته موږ پوره کړي تقریبا 200 روټۍ ورسره نور چې داسې ضرورت وو نو انشاءالله پوره شوي دي بس ویډیو ګورئ او تاسو هم خصوصي دواګانې دغسې رونو خویندو دغسې مسافرو ته کوئ چې څوک دغسې د کار خیر کارونو کې بړ چړ کریسه اخلي او دې مدرسې ماشومانو سره چې کوم دی چې داسې ضرورت وي چې هغې لکه خپل مدد ورسره کوي نو خصوصي دواګانې تاسو هم دغسې رونو خویندو دې پوره کوئ او انشاءالله چې ختم وشي نو تاسو ټولو مسافر رونو خویندو ته سپیشلي هغو فیملیو ته چې چا یې سره په دې موقع باندې مرسته او مدد کړی هغې ته به خصوصي دواګانې کېږي بس ویډیو ګورئ او نورو ملګرو سره هم فارورډ کړئ الحمدلله جی په مدرسه کې موجود یو او په مدرسې کې تلاوت لګیا دی د قرآن شریف خاتم لګیا دی هغو فیملیو د پوره چې چا موجوده ټیم کې د مدرسې د وړو د پوره لکه د صدقې او د خیرات بندوباس د فود راشن په شکل کې او د غوښې او د سالن خوراکای چې ریډي کړي ده نو سپیشلی کوټلی کلان فیملی او موږ صدیقانی کلی فیملی الله پاک ته هغې ته ډېر ډېر اجر ورکړي او انشاءالله دا تلاوت لګیا ده دې کې ټیم لاګي تر هغې پورې به دی لکه تلاوت هم وکړي خاتم به هم وکړي بیا به د خیر سره موږ راشن راغوښتی دی ګوډه روان دی نو ګوډه به هم راورسي او دې لپاره چې کوم فود راشن دی هغه به تاسو په ویډیو کې ووینئ
بس الله پاک دې دغو فیملیو د صدقه او خیرات په خپل در کې قبول او منظوره کړي او هغې چې څه تکلیفونه دي مشکلات دي پریشانۍ دي الله پاک دې ورته ختم کړي امین ثم امین مولانا صاحب هم ورته خصوصي دواګانې کوي هغو فیملیو ته چې څوک یې دې مدرسې سره خپل تعاون جاري ساتي او بس دې نه مخکې ویډیوز کې مو ویلي دي موږ چې کله هم دلته راشو بار نه فیملی موږ ته وایي او موږ ته چې فیملی لکه دې مدرسې دپاره څنګه ترتیب سره خبره وکړي هغسې ترتیب ورته موږ برابر کړو دلته کې ورته د قرآن شریف خاتم هم وشي تلاوت هم وشي او بیا چې کوم دی نو مولانا صاحب ورته خصوصي دواګانې هم کوي بس دلته کې به تریا د تلاوت لګیا وي خاتم موږ لاندې کوزیږو اوس به انشاءالله ګوډه راورسېږي راشن آب خولي شي آب هم د تکلیف اخلو نو تر هغې پورې به د تلاوت ختم کړی وي بیا به موږ دوا ته بیا رخېږو حاجی په مدرسه کې دغه د موجود یو او د مدرسې د پاره چې کوم فود راشن ضرورت او په هغې کې زیات تر دې ته د وړو بورې او لکه ضرورت او دا د وړو بورې تقریبا 30 بیگز 30 بورې وړه دا چې کوم دی مو یې راورسولو تاسو کتل شئ جي او ورسره چې کومه نوره سودا ده اب هم تاسو سره لکه ویډیو کې دا شیر کوو دا وړه دي او دې کې چې کوم دی نو دا ترکارې سالن د غوښې دپاره چې کوم دی دغه د آلو ټماټر او پیاز وغیره چې څه ضرورت و دا پکې تقریبا غوښه ده 10 کیلو غوښه دی به د یوه ټایم ته ریډي کوي او دا د غوښې او د سالن د ترکارې د خوراک بندوبست ورسره د روټۍ دا یې سلیخاني کلي فیملی د طرف نه بندوبست شوی دی الله پاک دې هغې ته ډېر اجر ورکړي ورسره چې کوم دی نو تقریبا 50,000 دغه سلیخاني کلي فیملی په دې راشن کې شامل دي او دې سره چې کوم دی 30,000 زموږ د کوټلي کلانې وې فیملی برمنګم نه عام شامل دي دا ټوټل تقریبا 80,000 سودا راغلي ده او دې ډیټیل و رسید هم تاسو سره مو شیر کوو په دې کې د اینې د مل پیک کاټن چا دپاره تقریبا 13 کاټن مو یې دا راوړلې ورسره چې دی نور دالونه کرښې چې کومې دی ضرورت ته زیات دي ځکې لاګي دا لکه د چا پخې دي 2 سیره ترکارۍ مساله دغه صرف دي د کپړو وینځنې صابون دی دا د مخلص صابون دی دا ټول ډیټیل ځکه تاسو سره شیر کوو چې دی کوم ضرورت وي موږ یې ورته پوره کړو هغو فیملیو په تعاون سره او هغې بیا د ویډیو کلیپ وګوري دا یې دغه د شمه د ګوړې او ټینه دا د مالګې پیکټ بنډل دا د چینې وګورئ نو کوشش کوئ دې ته زیات لکه په دې مدرسه کې دې وړو ته تقریبا 110 پورې سټوډنټس ماشومان په دې کې سبا کوي دو ته زیات لکه دې خبرو ضرورت وي د خوراک د راشنه او دا مدرسه فی سبیل الله لکه تاسو د رونو خویندو په تعاون سره دې دا سیستم روان دی اکثر موږ ته بار فیملی وي یاره دې ته یو دیګ وریجې یا 2 دیګ وریجې نو هغه وریجې خو ګوره ټیک ته تاسو د زړه نه لکه هغه ویستلی وي چې کنې خیرات به مو یو دیګ وریجې یا 2 دیګ وریجې کوو خو هغه لکه داسې وي چې د یوه ټیم خوراکه وي او دغسې راشن چې دی ته راشي نو دی هفته 2 مثال دی بیا کار وشي راشن لیاز سره که نه او دیګ خو داسې وي چې بس دی یوه ټیم خوراکه وخوري بس خبره ختمه شي او دی ته زیات دغه د فوډ راشن کې دا د وړو بورې چې کوم شوې موجوده ټیم کې دومره مهنګایي ده په 1400 روپۍ د یوه بورې ده موجوده ټیم کې په دې حکومت کې په 1400 روپۍ چې کوم دی د یوه بورې وړه د 42,000 د 42,000 روپۍ او صرف دی ته د وړه راوړو 30 بورې وړه دي د یې د ډیټیل یې سره شیر کوو د رسید دی مکمل د سودا په دې کې 30 بورې دغه وړه دي 13 کاټنه لاس کاټنه پوس لیکلي 3 کاټنه یې دې ځای کې لاندې لیکلي ټوټل 13 کاټن دي یوه بورې چینی یو غوړې ټینه مساله چا پخې او صابون د کپړو کاټنې شوې صرف شو دالونه کرښې شوې دا مکمل د یې د تاسو کتل شي 78,260 بقایا چې کوم د ګوډي کریا شوه نو دا 80,000 تقریبا دا سودا دی ته راغله
او ان شاء الله تلاوت ختم نه بعد به خصوصي دواګانې کیږي. مولانا صاحب باغ او فیملی ته لکه سپیشلی دواګانې کوي چې څوک یې دې مدرسې سره څه قسم ته تعاون خپل جوړي ساتي. سپیشلی صدیقانې کړي فیملی مو ته لکه د دوا ریکویسټ د پوره یې هغې ته به هم دوا کېږي. دغه سیمې یا د کوټلي کلان کلي فیملی چا چې دې سره مدد وکړه ټولو ته به دواګانې کېږي. په مدرسه کې موجود یو جی مدرسې د وړو د پوره چې کوم د خوراک بندوبست شوی دی په هغې کې دغه د 200 روټۍ آرډر مو یې ویر کړی و. دا هم د مدرسې ته دغه د راورسېدلو انشاءالله دی د یوه ټیم د خوراکي بندوبست لکه وشولو کومې مو یې صدیقانې کلي فیملی د طرف نه دی ته دا بندوبست شوی. الله پاک دې په خپل در کې قبول او منظوره کړي. سپیشلی خصوصي دواګانې به هغې فیملی دپاره کېږي چې هغې څه مقصد دپاره دا صدقه خیرات کړی د دې مدرسې د وړو دپاره نو هغې ته به لکه خصوصي دواګانې کېږي. الله پاک دې هغې فیملی ته ډېر ډېر اجر ورکړي. آمین ثم آمین. ښه جي د خیره سره بس په مدرسه کې دغه دی کوم غوښه او د دې دپاره نور چې څه ضرورت و د سالن د خوراکي دپاره نو دغه دی بس انشاءالله نږدې ده تیاره شوله. نو بس الله پاک دې موږ یې صدیقانې کلي هغه فیملي چې چا دې مدرسې د ماشومانو دپاره راشن سره سره چې کوم دی دې خبرې هم بندوبست وکړو نو الله دې ورته ډېر ډېر اجر ورکړي. نو دا ګوره جي لوخاړې ته نه خېږي دې کې لږ غونې ټیم شته بس بیا به انشاءالله دې ماشومانو چې کوم دی نو د یوه ټیم لکه خوراکه ریډي شي. نو دغه ملګری پکې هیلپ کوي لنګر کې. لوخاړې ته نه خېږي ځکه پکې تاسو صحیح ریکارډینګ لکه نه شي کېدی خو بهرحال دا خوراکه الحمدلله دغه دی ریډي شوه. الله دې قبول او منظوره کړي. امین ثم امین. ښه مولانا صاحب موجوده ټیم کې موږ یې صدیقانې کړي یوه فیملي تاسو د مدرسې دپاره لکه په راشن کې ما هغې خپل چې 100 کیلو عیسا یې اخیستې ده فوډ راشن کې او تاسو د مدرسې دپاره ماشومانو دپاره د خوراکي چې کوم بندوبست شوی عام یې دغه صدیقانې کړي فیملی په تعاون سره شوي او دې نه علاوه په فوډ راشن کې موږ د کوټلي کلان یوه فیملي ده په انګلینډ کې هغې هم لکه خپله براخه چې 180 کیلو هغې هم پکې لکه عیسا اچولي. نو بس خصوصي دواګانې دغه دواړو فیملیو ته دواړو کلو موږ هغې ته اجتماعي دوا وکړې چې هغې څه مشکلات وي تکلیفات پریشانۍ بیمارۍ وي هغې چې څومره وفات شوي خلک دي مرحومین دي هغو ته دواګانې وکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين. یا لدې کومه فیملی او چې مدرسې سره تعاون وکړو دغه تعاون یې په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځي. آمین. دې بدله یا الله په دنیا او په آخرت کې ویر کړي. آمین. دې مدرسې کې چې څومره عبادتونه تلاوتونه ذکرونه څومره عبادات کیږي الله دې عبادات او ثوابونه دې مردگانو ته ورورسي. آمین. دې ټول عبادات او ثوابونه دې فیملی او مردگانو ته په خپل فضل او کرم سره ورورسي. آمین. دې عبادت او برکت سره دې فیملی او یا الله مردگانو قبرونه دې جنت دې باغچونه باغچي وګرځي. آمین. قبرونه یا الله منوره ماتر کی. آمین. قبر دې عذابونو دې سختیونه یا الله په خپل فضل او کرم سره اوساتي. آمین. دې عبادتونو ذکرونو تلاوتونو ختمونو په برکات سره یا الله دغه فیملی او څومره مشکلات ټول مشکلات په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. آمین. تکلیفونه پریشانه غمونه یا الله په خپل فضل او کرم سره اوساتي. آمین. مریضانو ته یا الله رخصتونه ور نصیب کړي. آمین. شفاء کامله جلا مستمره ورته ور نصیب کړي. آمین. یا الله دې ټول د مهلک او خطرناک بیماریانو په خپل فضل او کرم سره اوساتي. آمین. دې سمرم ضرورت یا الله خپل غیبی خزانه پورا کړي. آمین. مخلوق ته یا الله محتاج ما کړي. آمین. دې فیملی کې چې چا بچی نه یا الله نه کمال او صالحین بچی ورته ویر کړي. آمین. چې بچی یا الله نه فرمانه بد عملونه ورته اوساتي. آمین. والدین لپاره یا الله په دنیا او آخرت کې سترګې اخواله وګرځي. آمین. د ټول یا الله حسدین او حسد نه وساتي. آمین. شر پسند شر نه وساتي. آمین. دشمنه بدونه وساتي. یا الله ظالمانو ظلم نه وساتي. یا الله جیلونه عدالتونه سپتالونه په خپل فضل او کرم سره وساتي. یا الله د فیملی د جادوګر او تعویذګر شر نه په خپل فضل او کرم سره وساتي. عزت د حیا د پاک دمنه ولا ژوند ورته ور نصیب کی. عزت او د بیا د ژوند یا الله په خپل فضل او کرم سره وساتي. یا الله په خپل مابین کې مینه او
محبت اتفاق او اتحاد پیدا کړي د بغض کینو نفرتونو ناچاکۍ او بې اتفاقیو نه یا الله په خپل فضل او کرم سره وساتي د فرمان بردارۍ والا ژوند ورته ور نصیب کړي د معصیت او د نافرمانۍ او د ګناهونو د ژوند نه یا الله په خپل فضل او کرم سره وساتي د سمرم د زړه ارمانونه شرعي حاجتونه یا الله قربان علیم او خبیر ذات خپل غیبی خزانه پورا کړي حق علی فرح خروزه دروازه قربان یا الله کلاو کړي د خیر او د عافیت دروازه قربان یا الله کلاو کړي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین جزاک الله په مدرسه کې بس دغه د تاسو ته مو یا کمپلیټ ویډیو ریکارډینګ کولو د صدقې او خیرات اولی سره الله پاک ته د خپل در کې قبول او منظور کی کوم فیملی او چې د سره مدد وکړو الله پاک ته هغه تم ډیر اجر ورکړي بس په دې موکا بوس مو روانګي کو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره ورسو تر هغه پورې اجازه ته خلو الله حافظ الله پامان